نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ مجھا خاص دیتا عبادت کو او خاص لتانا مجھا امداد غواړو دی عبادت وال تفسیر اقسام شرایط اموږه پرون بیان کړیو نن به موږ دا ذکر کوو چې استعانت چاته وایي امداد غوښتلو ته وایي په تکلیف ټیم چې په مصیبت ټیم چې چاته آواز کول چې دا مصیبت ته نه لرې کړي استعانت چانه بیا غواړي په درې قسمه باندې ده یو استعانت جائز ده جائز استعانت دا ده چې تا ول یو کار لټکاو ده ایغه په باره چې تا یو داسې زمدي انسان ته وویلا چې ایغه وس وررسېده د تا کار حل کولو ته نو دا جایز ده چې ته چاته ووایې چې جایز کاري چې چوکې درته وکړي دا جایز کار آکه په میسجي آکه په ټلیفون باندې او آکه په ورتګ باندې بیا حدیث مبارکه چې راځي اشفعوا فلتوجروا تاسې سفارش کوو او اجر ګټو یعنی یو سړی دا جایز کار ولاړ ده او د تا وینا باندې سمیږي اته سم کې الله تعالی اجر بدر کوي دوم نمبر باندې حرام دا شرک تا یو سړی دا لمردن شای غواړي مړی نه لکاڼي نه شای غواړي نو دغسې شیانو نه غوښتل دا شرکي یا استعانت ده بله ورځې داسې وزن کې پونډۍ چیږه وه مال یو سړي ته ما ورته دا څه شی په تړلي دي ویله دا داڼه ده داڼه لکه داڼې یې خوږو سره چې تعلق ده کنجک د نظر سره څه تعلق ده یا دا نوره ګوتې دي یا تور سپڼسي دي یا کبرونه زمن غوښتل دي دې پره خو علم نه ده پکار دا خو دغسې عقل نه سړي ته پته لګېږي بلکې دې پورې به یوه خوږه خبر ته ته ویله یو سړی تله و پیر صاحب ته بیا چې چټ یم بعد را واپس کېده که نه بیا پیر صاحب ته یې وتیله چې زه جان خلکو ته به زه څه وتایم چې زه څه شی مانه جوړ سم چېرې یوه نقشه ماته راکړه یوه اوده ماته راکړه بیا ویله چې اخرې ول بچکا یې ورکړه چې دا یې راته که نه ما یې لارې چې ونه مړ سم اوس ویله چې پیر صاحب ته واپس کېږې بیا به وایي چې ما نقشه دې وړه کړه چې کلي ته تز جې بیا به وایي چې بیا ته دغسې رالی هلتیا قبر په جوړ کړ بیا موږ وال خلک یې دا پته نه کوي چې څه شی سته پچې که نه سته پچې وایي دې سره یو وریجه تبشه کېږي دې سره زمن خلک مندوي دا جی شرکی استعانت ته اوس یې که څوک کوي دی که څوک یې نه کوي نه دی یا یو سړی مړ ده او هغه والا ته ناره کوي هغه نه ته امداد غواړي او دریم نمبر باندې او واجب استعانت ته چې الله تعالی نه ته سوال کوي
لکه ایاک نعبد و ایاک نستعین دای سوره فاتحه هغه ځای ده چې دا الله تعالی کلام ده او دا هغه بهترین خلق دي چې کوم په دغه الفاظو سره دعاګانې غواړي وی ولې وی دې باندې الله تعالی کلام کړی ده ایاک نعبد و ایاک نستعین دا خو دې الله تعالی بل کلام ده کنه نو چې بیا یو انسان په دغه الفاظو سره خبرې دواګانې غواړي بیا الله تعالی قبلوي حدیث مبارکه چې راځي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء وی الله تعالی خواته له دعا نه بل عزتمن شی نشته دنیاوي خلق په غوښتو باندې خفه کېږي او الله تعالی نه چې نه غواړي بیا الله تعالی ناراض کېږي یوه معنی دا ده بله معنی دا ده و ایاک نعبد و ایاک نستعین شا چلو دا خو معنی وکړه اهدنا الصراط المستقیم دا هغه دعا بل چې مخکې مو حدیث بیان کړ اے الله موږ معنا داسې کو اے الله هدایت وکړه ته موږ ته الصراط المستقیم دې سیخې لارې و یوه معنا خو یې داسه او بله معنا یې دا ده چې اهدنا په معنی د مایل کېدلو سره اوس پیچنګې معنا سي معنا بیا داسې سي مل بقلوبنا الى الحق اے الله ته موږ اول زړونه رمایل کې حق طرف ته فضیل ابن عیاض فرمایي رحمه الله چې الصراط المستقیم نه د حج طریقه مراد ده او یو بل عالم فرمایي چې دین هغه دین مراد ده چې دین ما سیوا الله تعالی بندگانو نه بل دین نه قبلوي عاصم رحمه الله فرمایي چې الصراط المستقیم نه مراد پیغمبر علیه السلام او د ملګری دي اوس په معنا چې رنګي سي یعنی اے الله موږ ته هدایت وکړي د ایغه لارې وال چې ایغه باندې پیغمبر علیه السلام او د صحابه دي هدایت په دوه قسمه باندې ده یو هدایت اراءة الطریق توای چې چاته خالی لار وروشه ایو ایصال الی المطلوب توای چې ترجی پورې ورسوي نو اهدنا الصراط المستقیم لار طریقه مشتا الله تعالی شولې ده قران پاک په صورت چې او پیغمبر علی السلام ایغه وضاحت کړای ده احادیث مبارکه او په شکل چې نو په دې باندې به عمل کوي او الله تعالی نه به سوال کوي چې تم تر مقصد پورې ورسوي نو المستقیم یعنی صراط من لار داسې لار المستقیم چې سیخی دې معنا چې لا اعوجاج فيه ولا انحراف چې نه خو په چې کژوالای انا په چې گمراه کېدلی لکه الله تعالی فرمایي په سورۃ الانعام آیت نمبر 153 وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ابشک دغه اما ولالار چې ده کومه دلار قران پاک چې ده دا سیخه لار ده فتبعوه تاسو دې په شات روان سو یعنی تابعداري وکړو سوره فاتحه آیت نمبر 6 موږ تلاوت کړه اهدنا الصراط المستقیم ای الله مشتسی خلار روشوي دعا ده الله تعالی دې دا دعا موږ ټول والا قبول کړي باقی تفسیر به ان شاء الله بیا وایو اللهم دعاګانې وکړو یا الله کومه ترجمه تفسیر مو بیان کمی بیشی الله مشتمف